الله 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 الله. د سوات په علاقه پرونه کې د الجابر په نوم باندې د یو ښکلي جومات د تعمیر کار سرته ورسېدو او په لومړني ځل پکې د جمعې منصوم ادا کړی شو چې پکې د علاقې خلکو نه علاوه د نورو کلو خلکو هم په ګڼ شمېر سره شرکت وکړو. الحمدلله نن د جمعې ورځ وه او په هغې کې هغه مونځ د ژمې وشو. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده او دا ډېر ښه کار وشو، ډېر ښکلی کار وشو. په دې باندې زمونږ د ټولې علاقې او د ټولې درې بل د بونیر او د ټولې علاقې ډېر موږ ته لکه هر څه ته سهولت راغی. او سره دا غواړو چې په دې باندې به موږ د الله پاک نه ډېر زیات غټ شکر ادا کړو یاره چې دا د الله پاک کور دی، په دې کې دا آباد شو، په آبادۍ سره چا محنت کړی هغوی الله پاک د هغې اجر ورکړي. او اوس موږ دې ټوله دا پکار ده چې یاره دا مسجد دی، د الله کور دی، چې دا په اعمالو سره آباد شي. په جومات کې اودسخانې، غسلخانې، لایټونه، پنکې، لاؤډ سپیکر، ګریزر، بیټري، یعنی د انسان د ضرورت هر یو کار مکمل شوی دی. د دې نه علاوه د نندارو چت او په فرش خور شوي کارپېټ باندې مونځ کوونکي ډېر خوند محسوسوي. نن پکې لا اولنۍ ورځ ده چې هغه د جمعې هغه مونځ پکې وشو د خیره سره. انشاءالله دا د سوات او د بونیر یو سنټر دی او د روډ غاړه ده، نو انشاءالله چې دا جومات به خیره سره د ټولو مېلمنو دپاره هر وخت کولا وي. د زنانو به پکې هم اهتمام کېږي د مانځه او د نارینو به هم مدرسه به پکې ومي که خیر انشاءالله. دا ټول هر څه سره پکې په ترتیب بوار باندې به دا ټول سرته رسي. بیا زموږ د دې لیاقت ملګري او د هغوی چې کوم د دوبۍ ارباب دی عبدالله الجابر، د هغو ډېر مشکور او ډېر زیات دغه موږ کوو چې د هغو د لاسه دا دغه وشو، ځکه چې نن سبا آبادۍ کول څه اسان کار نه وي. او بیا بل د هغې له پاسه چې د الله کور جوړول د دې استطاعت ډېر کم خلکو ته نصیب کیږي. د علاقې د خلکو د وینا مطابق په دې یو چت باندې 1,40,000 پورې درخم خرڅ شوي دي چې دا ورله د دوبۍ یو ملګري عبدالله الجابر ورکړی وي. دې خلکو د هغوی شکریا ادا کړه او په جومات کې د پاتې بل چت باندې د کار کولو غوښتنه وکړه. سپیشلی زه خپل ارباب عبدالله الجابر دغه زه ډېره شکریہ تھینک یو عبدالله الجابر. आपकी ताउन से ये अलजाबर मस्जिद परोना में जो पाकिस्तान में है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल गया, बन गया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है और इलाके के जो लोग हैं वो भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है. और इंशाअल्लाह आपके जो इधर जो पैसा जो मस्जिद बना है इंशाअल्लाह जज़ाक खैर अल्लाह आपको देगा. अब्दुल्ला जाबर ये पूरा खर्चा उसने खुद उठाया है. मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और अरबाब का और पूरी फैमिली का और मामा का और सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और भी दुआएं कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम लोगों का ऐसा ही मसला आएगा तो इंशाअल्लाह अब ये मसला हम लोगों का हल करेंगे. ज़ा अलजाबर शुक्रिया अदा करूँ چې دا جومات یې موږ له جوړ کړی شو. دا د روډ په غاړه دی، د کم از کم زموږ د پرونې 100 آبادي ده. زموږ سیلانیان چې به راتلو اکثر به هغو ته تکلیف و، نو زموږ دلته د جمعې مونځ په باندې په 1 بجه باندې ټیم مقرر کړی شو. الله 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 الله. د سوات سیلګرۍ سیمه پرونه چېرته چې د کال 4 میاشتې د سیلانیانو تګ راتګ جاري وي، نن دغه میلمنو لپاره د روډ په غاړه د الجابر په نوم باندې جومات تیار شو چې د علاقې خلکو د عبدالله الجابر شکریه ادا کړه او په جومات کې د لاندیني پورشن د جوړولو لپاره یې ترېنه د کار غوښتنه وکړله. د کیمرامین عجب خان سره صمد انجم، پاسون نیوز، پرونه سوات. الله 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 الله